الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. صدق الله العظيم. درود شریف ہے. د قومونو عروج او زوال، خاص کر د مسلمان قوم عروج او زوال، ټول در مدار خداوندی نظام باندې ده. که یو قوم مجموعی طور باندې د الله رب العالمین احکامات او هدایات او رعایت کوي، نو دا قوم بو بلند وي او با کمال بو وي. او کوم قوم چې مجموعی طور باندې د الله رب العالمین نظام نسترګې واړوي، د الله رب العالمین احکامات پسې پشت ورځوي، نو بیا دا قوم ناکام او پسمانده قوم شمرل شي. د قومونو اوراج نه مراد په دغه ځای کې دا نه ده چې یو قوم هغه ساينس کې ډیره ترقی کړې وي او یا په ټکنالوژي او یا طب او حکمت کې هغه کمال حاصل کړی وي. عام طور باندې خلکو ذهن کې دا خبره وي چې ترقی یافته ملک یا ترقی یافته قوم بو دې ته یای چې هغه ډېره غاټه ساینسي ترقی کړې وي. د دنیا نه پاسه هغه په اسمانونو باندې په میاشتې کې ابدي کولی شي، او یا په ټکنالوژي کې هغه دې حد ته رسېدلی وي چې د مشرق یو کس د مغرب سړي سره براه راست خبرې کولی شي، او یا په طب کې هغې دومره کمال حاصل کړی وي چې د یوه بچي پیدایش نه مخکې د مور په خېټې کې د هغه صحت او د بیمارۍ ادراک کولی شي. یا بو د اقام ترقی دې ته یایي چې د یوه قوم ځمکه او جایداد ډېر وي، غرونه او صحراوانې د هغو په ملکیت کې وي، او یا د کوم قوم لشکرې او فوجونه ډېر وي یا یې اسلحې ډېرې وي. دا ټول شیونه بلا شبه د دنیوي زندګۍ ښه تېرېدلو دپاره معاون او مفید ضرور دي، خو د انسان عروج او د انسان کامیابي او ترقی یوه بله معنا ده. کامیاب قوم او ترقی یافته قوم دې ته یایي چې الله رب العالمین انسان ته په دې کائنات کې د شرافت او فضیلت کوم بنیاد ورکړه ده. په څه بنیاد باندې انسان ته الله په دې کائنات کې شرافت ورکړه؟ خلق د هغه تقاضې پوره کوونکي جوړ شي، د الله رب العالمین د خلافت کردار ادا کی په دې ځمکې باندې، او کوم مقصد د پاره چې انسان پیدا و د الله رب العالمین بندگی هغې باندې پوره وخیږي، دې ته ترقی یافته قوم ویلی شي. او چې کوم قوم هغه په دې خبرو پوره نه وي، که هغه دنیوي لحاظ سره ډېره ترقي ویلې نه وي کړې، دا قوم پسمانده قوم ده، دا قوم ناکام قوم ده. الله رب العالمین دا خبره په خپل عمل سره ثابته کړې هم ده چې کله د الله رب العالمین نظام په مقابله کې دنیوي ترقی راغلی ده، الله رب العالمین دنیوي ترقی لرونکي خلک هلاک کړي دي، برباد کړي دي، نشانه عبرت یې ګرځولې دي. حضرت موسی علیه السلام چې کله یې حق دعوت بلند کو، بې کسه او بې بسه و، هغه سره د فرعون غندې د دنیا اسباب او آلات نه و. موسی علیه السلام د خپل ځان بچاو دپاره، پناه اخیستلو دپاره یې فرعون نه روان و. قوم یې هم داسې و چې ټول عمر د فرعون په غلامۍ کې تېر کړی و. قوم موسی علیه السلام باندې خپله ډمبار و. موسی علیه السلام قوم ځان سره روان کو، خو چې کله بالکل د فرعون او د موسی علیه السلام ټکټاک شو،
چې خپل او بسار جنگولې نه علاوه بله مخه نه وه. الله رب العالمین موسی علیه صلات وسلام ته لیار ورکړه او فرعون سره د هغومره اسبابونه او بدشیانه الله رب العالمین په اوبو کې غرق کړو. هود علیه صلات وسلام قوم عادیان جسمانی لحاظ سره انتهایی طاقتور وو، خو چې کله یې پیغمبر سره مقابله راغله، حق سره یې مقابله راغله، الله رب العالمین قوم ټول هلاک کړو. پیغمبر ته الله رب العالمین نجات ورکړو. حضرت صالح علیه صلات وسلام، شعیب علیه صلات وسلام، قرآن مجید کې ډېر انبیا علیهم الصلات وسلام الله رب العالمین تاریخ بیان کړی ده. نو د اقام ترقی د یو مسلمان په ذهن کې دا خبره بالکل توی ده چې د ترقی دپاره موږ تاسو سره معیار د الله رب العالمین نظام ده. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغو ته به کله کله ذهن کې دا خبره راتله چې موږ مسلمان یو او یو سړی چې اسلام قبلوي نو خو په دې غرض یې قبلوي چې دنیا کې ترقي وکړه، آخرت کې ترقي وکړه. نو کله کله به یو خیال ورتلو چې موږ خو سره د اسلام نه ډېر تهیدست یو، په لاس کې موږ څه نشته، فقیران ملنګان یو، دنیوي اسباب ورسره کم دي، او د موږ په مقابله کې قیصر او کسرا د فارس او د روم بادشاهان هغو په مزو چرچو کې دي، هغو سره فوجونه دي، لشکرونه دي، دنیا هر قسم اسباب دي، هر قسم د اسانه سامان دي. نو خامخا سړي ته زړه کې یو خیال ارسي چې داسې نه وي چې زه ناکام نه وم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وارث د نبی علیه صلات وسلام باندې داخل شو. نبی علیه صلات وسلام کمرې کې پروت و، شلې چټۍ باندې پروت او نبی علیه صلات وسلام سار ته عامه سرحنه چولې وه. نبی علیه صلات وسلام په لسونو مبارک باندې چټۍ دغونه څرګاند و. کوټه بالکل د اسبابو نه خالي وه، یوه وچه څرمن دیواله پرې کېډی وه، نور هېڅ شی نه و، خوښه تشه کور و. نو زړه کې مې ارمان راغلو چې قیصر او کسرا وګوره او د دوه جهانو سردار وګوره، په تشه چټۍ پروت ده او قیصر او کسرا روم او فارس بادشاهان خپلې مزې او چرچې کوي. الله رب العالمین د آیات نازل کو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دنیا کې د کوم بېدینه خلک که هغو ته ظاهرا تاسو د هغو شان او شوکت ګورئ، معاش او اقتصاد باندې هغو غلبه ګورئ، د ټول سامان د هغو په قدرت کې دي، نو دا چې تاسو په دوکې کې وانه شئ. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم، دا خو وقتي طور باندې ولږغندې دوکې سامان ده. کامیابي اصل کې دا نه ده، دا که کامیاب خلک وه نو دو بیا آخرت کامیابی لاسته کړې وه. دو سترګې چې څنګه پټې شي دو د الله په عذاب کې گرفتار دي. نو مسلمان دپاره دا خبره توی ده چې ما ترقی معیار بیل شی ده، خو هغې باوجود مسلمان قومونه مختلف اوقات او مختلف ادوارو کې زوال سره مخ شوي دي. د نورو قومونو په نسبت باندې مسلمان قوم مغلوب او محکوم پاتې شوی ده. دا څه وجه ده آخر د مسلمان قوم باوجود دی چې ترقی علمبردار خودو دي، د کامیابی ناملیوا خودو دي، خلکو ته دعوت د نجات خودو ورکوي، هغه باوجود خپل باندې مسلمان قوم هغه مغلوب او محکوم ده. د هر زمانه د قومونو زوال مختلف اسباب او وجوهات پاتې شوي دي. زنن تاسو ته د موږ خپل د نږدې علاقې د مسلمانو او یا د موږ خپل وطن عزیز ملک پاکستان د مسلمانو قومي لحاظ سره چې مسلمان قومي طور باندې بدحاله او مغلوب ویلی دي، دغې غټې غټې درې وجې بیانوم. د موږ مسلمان قوم موجوده دور کې د زوال او د پسماندګۍ او د ناکامۍ یوه غټه وجه نسبي او نسلي تعصب، قوم پرستی، گروه بندی او فرقوریت ده. مسلمان قوم کې دا مرض دومره زیات نوتله ده چې د موږ تاسو دنیوي امور خو پرېږده چې د تعصب او عصبیت نه د موږ تاسو دین محفوظ نه ده. په دینی امورو کې هم موږ دغه قوم پرستی، نسبی او نسلی یا گروه بندی یا د ژبې او قام دی خبرو کې مداخلت ورکو. د موږ تاسو ډېر اهم امور چې هغه موږ تاسو زندګۍ بنیادی ضروریات دي، تعلیم شو، صحت شو وغیره، دا موږ تاسو دغې تعصب نه متاثره دي.
یو سکول کې که 10 کسان استادان لاګي او 10 کسان امیدواران وي او د 10 کسانو امیدوارانو دپاره یو انتخاب کوونکی په دې کې د استادۍ دپاره انتخاب کوي او دی انتخاب کوونکی په دې 10 کسانو کې خپل ځوان موجود وي او یا یو ورور موجود وي د نور کسان که د هغه نه 10 برخې په استعداد کې زیات وي د انتخاب به د خپل زوی او د خپل ورور کېږي. تعلیم د موږ تاسو د قومونو ترقۍ اوله مرحله ده، اوله پوړۍ ده. د موږ تاسو تعلیم د عصبیت او تعصب شکار ده. په هسپتال کې کلاس مریضان په بیډ پرته دي، یو مریض چې د هغه اخیری ځنکدن سلګی دی او هغه ټول نه زیات مستحق ده چې هغه دغه هسپتال مراعات حاصل کړي، خو په دې هسپتال کې دغه ورور عزیز نشته، جان پہچان نشته. نو دا ځنکدن کې بو پښې لسونه ټکوي، خو چې کوم چا په غزه کې پیژنګلی وي هسپتال مراعات بغه ته حاصلېږي، چې کوم مستحق ده هغه ته هسپتال مراعات نه حاصلېږي. د موږ تاسو د اقتدار حصول خو تقریبا ټول بنیاد په دغه ده چې کوم څوک کومې پارټۍ سره یو ځل متعلق شو به د هغې پارټۍ امیدوار کا سور کفر کوي، خو دا به هغې حمایت کوي. د موږ د بدشیانو ارتلل او د موږ تاسو د نمایندګانو انتخاب دا خو تقریبا صرف په دغه تعصب په قوم پرستی باندې یا په پارټي بازی باندې یا په جماعت پرستی باندې چې دا ما جماعت سړه ده، لہذا که هغه د ایبل نه ډېر د خلکو دپاره نقصاني ده، نو دا سړه به زه منتخب کوم ځکه چې دا ما قوم او د ما پارټۍ سړه ده. د موږ تاسو د ملک د غریبانو یا د مسلمانو د مستحقینو فند تقسیم هم ټول دغه تعصب نظر ده. یو د زکات مستحق ته بو زکات ولا ملويږي چې هغه د زکات تقسیمون کې خپل رشتہ دار وي. که د زکات تقسیمون کې یا د حکومت په اهلکارو کې د څوک خپل خپلوان نو یو غریب بو د الوجه پښې ټکوي او هغه کې بغیر مستحق ته هغه زکات کې نما درش کوي چې د زکات ورکړل شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعصب او عصبیت نه بالکلیه برأت اظهار کړه ده. ابو داود شریف حدیث ده، لیس منا من دعا الى عصبیه، چې څوک عصبیت طرف ته، قوم پرستی طرف ته، د ژبې په نام باندې، د رنګ په نام باندې خلق ارجمه کوي، دا خلق د موږ قبیلې نه دي. لیس منا من قاتل على عصبیه، عصبیت باندې چې څوک جنگونه کوي دا د موږ خلق نه دي. لیس منا من مات على عصبیه، څوک چې عصبیت باندې مړ شو د موږ قبیلې نه ده. یو بل حدیث شریف کرسي من قاتل تحت رایه عامیه، څوک چې ړندې جنډې لاندې مړ شو. ړنده جنډه دې ته یی چې د هغې بنیاد صرف تعصب او عصبیت وي. سړي سره د لاس شوله د په جګړې نور خبر نه چې زه دې سره ویلې په جنګ، خو صرف دومره پته ته لاګي چې د سره مو ترز واخته ده یا د سره مو پرټې سره اخته ده. حق او نه حق تمیز دی نوی کړه، بس لګیاي د دغه تعصب په بنیاد باندې تعصب جنډې لاندې جنگ کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم څوک دغه ړندې جنډې لاندې مړ شو او ړندې جنډې نبی علیه السلام خپل باندې تفصیل کوي، يدعو لعصبیه او ينصر الى عصبیه فقتل فقتله جاهلیه. دا سړی چې په داسې حالت کې مړ شو جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. گویا د سړی د اسلام زندگی حاصله نه کړه، د اسلام چې کوم روایات وو، د اسلام چې کوم فکر وو، د اسلام چې کوم سوچ وو، سوچ د په دماغ کې نه وو. د سړی په دماغ کې جاهلیت زمانه، د کفر زمانه او د بت پرستی زمانه روایت موجود وو. چې کوم قوم مزاج داوي چې دغه حمایت او دغه د مخالفت بنیاد بو خپلولی وي یا به جماعت پرستی وي، دی قوم استعداد او صلاحیت په خاورو کې خاور شي. بیا د دیانت څخه قدر نشي پاتې، بیا د امانت څخه قدر نشي پاتې، بیا د اچا د فن او د مهارت څخه قدر نشي پاتې، ځکه چې فیصله ټوله په تعصب باندې کیږي. او د قومونو ترقې لپاره خو اهلیت پکار ده چې په قوم کې دیانتدار خلک وي، په قوم کې امانتدار خلک وي، په قوم کې بهادر خلک وي، مقتدا خلک وي، قیادت کول شي. کنا د اقام خلق فیصله صرف په دې بنیاد کوي چې دا سړی د دیشي اهل زکه ده چې ما پرټه سړی ده، نو په دې قوم کې بو صلاحیت نام پاتې نشي. نو چې کله په قوم کې استعداد نه وي، په قوم کې صلاحیت نه وي، په کوم چا کې چشتا په هغه باندې خلک پښې لګوي،
نو دا قوم به ترقي نشي کوله. نو اول نقصان د تعصب او عصبیت دا وي چې په قوم کې اهلیت ختم شي، استعداد ختم شي. دویم د عصبیت سره د مسلمان خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ناممکن ده. که څوک دا وایي چې زه د اقام په سر باندې د ژبې په سر باندې جګړې کوم بیا د امام مسلمانو سره اتفاق راشي، نو دا تصور اسې یو خیال ده. تعصب او عصبیت سره مسلمان خپل منځ کې متفق کېدلی نشي. او الله رب العالمین موږ تاسو ډېر ښه دومت سره د افتراق او انتشار نه منع کړي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هغې خلکو په شان ما کېږي چې کوم خلکو ته واضح دلایل راغلو، د هغو د اتفاق مرکز معلوم و چې هغه دین ده، هغې باوجود دو په خپل ذاتي مفادو کې ټوکړې ټوکړې شو. عصبیت د وجې نه، اقام پرستی د وجې نه، خپلو مفادو د خاطره. من بعد ما جاءتهم البینات خبره واضحه ده چې د اتفاق دپاره مرکز پکار ده. مرکز الله رب العالمین مسلمانو ته ورکړی ده، هغې باوجود مسلمان یو بل سره ټوکړې ټوکړې کېږي. اولئک لهم عذاب عظیم. د خلکو دپاره عظیم او لوی عذاب وي. او چې کله مسلمان خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نه وي، دشمن دپاره به د کام زیر کول هیڅ ګران نه دی. بیا دشمن ته د کام خلاف خپله جنگ کولو حاجت نشته، بلکې دو دغه افتراق او دو جنگ جګړې دا یې هغو د شکست او د هغو د ذلت دپاره کفي دي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خپل منځ کې یو بل سره نزاع جنگ جګړې مه کوئ. که دا کار مو شروع کړو نو بزدله به شئ، بهادري به تاسو کې ختم شي او تاسو روب به ختم شي. دشمن به تاسو نه سره خوف نه کوي. دشمن چې په تاسو کې څه کول غواړي هغه دپاره به هغه اسان وي، ځکه چې د هغه علیه کار به خپله په دغې قوم کې موجود وي. نو هغه چې کومه خبره خورول غواړي هغه دپاره خپل ذاتي نور محنت کول نه دی پکار، صرف یو طلا ورکول پکار دی هغو په منځ کې چې اور بړکاو کړي. او چې کله په کوم قوم کې تعصب او عصبیت وي، محبت او الفت نام شایب نه وي. یوې غزوې کې صحابه اکرام رضوان الله علیهم اجمعین دوه کسان خپله کې په یوې خبرې باندې بګاډ شو، څه خبرې باندې خفا شو. یو د مدینې منورې انصاري صحابي او یو مکې مکرمې مهاجر صحابي و. نو انصاري صحابي خپل قوم خلکو ته آواز وکړو، یا للانصار. انصاري صحابیانو ته آواز وکړو چې هرمنډه کې. نو مهاجر صحابي خپل قوم خلکو ته آواز وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دا خبره واورېده نو ډېر خفا شو او بیا صحابه کرامو ته وفرمیلو ما بال دعوه الجاهلیه. جاهلیت نارو تاسو ته اوس بیا څه حاجت پاتې ده؟ جاهلیت نارې ویل تاسو ته څه حاجت ده چې تاسو بیا خپل منځ کې دا نارې وایئ؟ مسلمان خو ټول خپل منځ کې ورونه دي. او نبی علیه الصلاة والسلام بیا خلکو ته ویلو دعوها فانها خبیثه یا فانها منتنه. دا خبرې پرېږدوئ، دا بدبودارې خبرې دي، دا خبیثې خبرې دي، دا په خلکو کې نفرت، عداوت، بغض، دشمنی پیدا کوي. دې خیر هیڅ نشته ده، نقصان هر سړي ته راسي. نو اوله غټه وجه د مسلمان قومي طور باندې چې موږ تاسو د زوال شکار یو، هغه تعصب او عصبیت ده. دویمه وجه د مسلمان قوم د قومي زوال موجوده زمانه کې مداهنت ده. مداهنت دې ته چې یو سړی د خپل دنیوي لږغندې مفادو بچ کولو دپاره دینی امورو کې خلکو سره سمجوتا کوي، دینی امورو باندې هغه چشمپوشي کوي، هغې کې هغه د سستی او تسمح معامله کوي. د حکمت په نام باندې چې زه ډېر پوه سړی یم، د کفریات او د شرکیاتو رد ونه کوي. ځکه که د کفر او شرک رد دا شروع کړي بیا به خلک دته ګوته نیسي چې یاره ته خو تا نه موږ دا ایله نه وه چې ته به دا خبرې کوې. انبیا علیهم الصلاة والسلام ته هم خلکو دغسې ویلو چې موږ په ذهن کې خو ته یو د روغې جوړې سړی وې، د منځ کې د موږ خلاف خبره تا ویلې وکړه، دا خو تا سره لایقه نه وه. نو دا به د خپل دغې د نفس عزت بچ کولو دپاره چې څوک ما باندې به دا تور نه ولګوي چې دا خبره دې ویلې وکړه. حکمت په نام باندې به د غاټو غاټو جرائمو باندې سترګې پټوي. عفو او د درګذر په نام باندې به که یو مسلمان چا لاندې کړه ده د هغه جان او مال او ابرو سره لیبې کوي،
خو دا به یې چې نه مسلمان ته خو د عفو تعلیم ورکړی شوی ده، لهذا دې سره موږ د عفو معامله کوو. او مسلمان د هغه ډبوي، هغه د ذلیل کوي چې په هغه باندې څه کېږي. خو چې زه د عفو مالک جوړ شم، ما ته خلک وایي چې یاره دا خو ډېر عفو کوونکی ده. حالانکه عفو او درګذر د سړي خپل ځان سره تړلې خبره ده. ځان سره تړلې خبره هم په هغه صورت کې ده چې کله یو سړی د چا نه انتقام خوستلو قدرت لري. یو سړي تا سره خپل دنیوي عزتي امورو کې څه ظلم کړه، زیاتی کړه، تا نه پیسې وسرې کړي دي یا تا نه ځمکه وسرې کړې ده، ته په دې قادر یې چې هغه نه د خپل شی وصول کړي. خو بیا هغه ته وایي چې چلو سا جنګ جګړه نه کوو، د شی مې تا ته در پرېږدولو، دې ته عفو ویلی شي. او که قدرت دې په خوستلو باندې نه و، بیا هغې ته عجز ویلی شي. نبی علیه صلات وسلام د عجز نه پناه غوښته. د مسلمان سړی خو طاقتور وي. من قتل دون ماله فهو شهید. موږ تاسو دین خو د خپل ځان، د خپل مال، د خپل عزت د حفاظت درس ورکړه خلکو ته، چې مسلمان په مال باندې به څوک لیبې نه کوي، د مسلمان په نفس، د مسلمان په ابرو سره به خلک کیل نه کوي. چې کوم ځای کې ته پوهېږي چې ما په هغې باندې قدرت شته او د هغه به سره یو خیر کار روان شي، نو ټیک د هغه ته عفو وکړي، دې ته عفو ویلی شي. او که یو سړی هغه په دیني امورو کې خلکو سره تسمح او چشمپوشۍ معامله کوي، نو بعض وختونو کې دا چشمپوشي د یو څه حد ته راسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده: ثلاثه لا يدخلون الجنه ابدا الدیوس من الرجال. درې کسان هغه همیشه د پر جنت ته نشي داخلېدلی. په هغې درې کسانو کې یو دوس ده. په نارینه‌و کې چې کوم دوس سړی وي، صحابه کرامو تپوس وکړو چې یا رسول الله د دیوس چاته یایي؟ نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې یو سړی د هغه په کور کې مداخلت کوي او د په هغه باندې خوا نه بدېږي، د ته په هغې باندې غصه نه ورسي. د په هغه وخت کې د وسعت قلبه مظاهره کوي چې زه ډېر سترزړی یم، خیر ده که یوه غلطي وي نه وشه باکې نشته، دې ته دیوس یلی شي. او د الله رب العالمین په احکامو کې که خلک د حرامو ارتکاب کوي کل عام او یو مسلمان ته په هغې باندې غصه نه ورسي، نو دا سړی بیا د بېغیرتۍ مرتکب ګرځېږي. چې کوم څوک د یوه بد او د منکر کار په روکو کولو باندې په لاس قدرت لري، هغه دپاره حکم ده چې هغه به په لاس روکو کوي. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. که به یو سړي په لاس طاقت نه لرلو فبلسانه، او که یو سړي د ژبې طاقت هم نه لرلو فبقلبه. بقلبه دا معنی چې کم از کم یو سړی په زړه کې خفا وي، یو سړی په زړه کې غمجان وي، او په زړه کې د هغه دا اراده وي چې ما ته الله رب العالمین قدرت روکړي، زه به ظالم لاس نیسم. دا فی قلبه درجه ده. نو که یو سړي په زړه کې کم از کم د غومره هم غصه نرسي یو منکر باندې، په یو ناجایز باندې، نو دا سړی خو د ایمان د خطوطو نه لاندې ورغورځي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مداهن مثال بیان کړی ده. مداهن چې کوم خلک هغه دینی امورو کې د خپل دنیوي مفادو دپاره دینی امورو باندې سمجوتي کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مداهن مثال داسې ده لکه په دریاب کې ملګري روان وي په سفر باندې یوې کشتۍ کې کینی، دوه چاته کشتي وي، د اعلان د چات والا کسان هغه اوبو دپاره پاس چات ترخیزي او د دریابه نه اوبه راخولي. بیا د پاس چات والا خلک تنګ شي د هغو تلل ارتللو نه، نو هغوی یې اوبو ارتللو دپاره پاسه ارتللو نه مانع کړي. بیا د کوز چت والا خلک تبرګا راخلي او په دغې کشتۍ کې لاندې یو سروا وبسي چې دریاب نه لاندې اوبه راخولي. که د پاس چت والا خلک د لاندې چت والا خلک د سروي وبسلو نه مانع کړي، نو خو دا ټوله کشتي به یې غرقېدلو نه بچ شي. او که د پاس چت والا خلک هغه چې موږ ته خو آرام میلاو شو، موږ به خپل آرام کوو، بس هغو پوه شه د هغو کار پوه شه، موږ چې کوم مقصد هغه حاصل شو چې موږ باندې پاسه نه اوس دا خلک نر ګرځي. او دغې خلکو ته تعرض نه کولو، نو چې کله کشتي ډوبېږي بیا به صرف د لاندې چت ول نه ډوبېږي، د پاس چت خلک به سره برابر ډوبېږي. مداهنت د وجې نه صرف مجرم ته سزا نه میلویږي، چې کوم څوک په هغې باندې سترګې پټوي هغه هم د هغې سزا هغې سره برابر په هغې کې شریک وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې الله رب العالمین د خاص خلکو په ګناه باندې عامو خلکو ته سزا نه ورکوي، چې ګناه یو کس کوي او سزا بل ته ورکوي. خو چې کله د ګناه دومره زیات کل عام شروع شي چې هر څوک یې ګوري او هغې نه بعد خلک په هغې باندې تنقید نه کوي، خلک د هغې د ایروکاو کولو کوشش نه کوي، عذب الله العامة والخاصة.
په دې وخت کې الله رب العالمین عام خاص ټولو ته عذاب ورکوي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. هغه فتنه چې هغه عام خاص ټولو ته براسي، هغې نه تاسو ځان بچ کړئ. د هغې نه ځان بچ کولو طریقه دا ده چې خلک د مداهنت نه ځان وساتي. حضرت داود علیه السلام قوم الله رب العالمین د داود علیه السلام په ژبې باندې د هغې وجې نه ملعون کړي وو چې هغو به مداهنت معامله کوله. کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه. یو بل به د منکراتو نه بدو کارونو نه منع کولو. د سړي ورور عزیز وي، ملګری وي، رشته دار وي، یو ناجائز کار کوي، سری حرام کار کوي، کم از کم چې د هغه په تندي کې ګونځه راشي نو د انسان یو طبیعت ده. ملګری چې ملګري نه خفه شي نو یوه ورځې برداشت کړي، دوې ورځې برداشت کړي، په درېیمې ورځې به یا ملګرتیا پرېږدي وي سره او یا به ګناه پرېږدي. نو معاشرې کې چې کله دا تصور وي او معاشرې دا مزاج وي چې ټوله معاشره مجموعي طور باندې هغه په منکراتو باندې زړه بدوي، هغه په منکراتو باندې خفګان اظهار کوي، داسې نه چې یو سړی بالکل ناجایز او حرام کار وکړي، سبا ته هغه سره ته داسې ناست و چې هغه ته سره د خپل ګناه احساس نه کېږي، نو بیا په معاشرې کې ګناه نه ختمیږي. او ګناه چې څو پورې په معاشرې کې موجوده وي معاشره ترقي نشي کولی. د ګناه مثال د انساني معاشرې دپاره داسې ده لکه زنګ چې ګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې کله یو سړی ګناه کوي نو د هغه په زړه باندې یو تور داغ ولګېږي. بیا که د سړي ګناه نه توبه وبسله نو الله رب العالمین په خپل فضل و کرم سره دغه تور داغ ختم کړي، سړي زړه بیا هغه رنګې د هدایت قبلونکی جوړ شي. خو که د سړي ګناه نه توبه نه کوله نو بیا بله ګناه وکړه په زړه باندې بل تور داغ ولګېږي، حتی کې چې دغې سړي زړه دغونو کې په لپیټ کې راشي بیا دا سړی د هدایت نه محرومه شي. انفرادي ګناه هغه د سړي انفرادي استعداد ختموي، او قومي او اجتماعي ګناه برسر عام چې کېږي دا د ټول قوم د هغې دپاره زنګ مثال ده. نو کومه وسپنه چې هغې ته زنګ ولګېږي بیا دې وسپنې نه شی نه جوړېږي، دا وسپه بیا نوره خاورې کېږي، لاندې په زوال روانوي. د مسلمان قوم نن وخت د زوال غټه وجه مداهنت ده، حرام او نجائزو په ترک باندې خلکو ته تلقین نه کول دي. او دریمه غټه وجه د مسلمان قوم د نن زمانې زوال هغه د شرم او حیا د مراتبو لحاظ ختمېدل دي. په قوم کې ځنه مشران د خپل عمر د وجې نه، تجربې د وجې نه د قومونو نمایندګي کوي، د قومونو قیادت کوي، او یا د خپل علم په بنیاد باندې، د خپل پوهې په بنیاد باندې، ذکاوت په بنیاد باندې ځنه خلک د خلکو راهنمایي کوي. کله کله په قومونو کې داسې حالت پیدا شي چې د واړه ستر د پوهې او ناپوهې تمیز ختم شي، د هر سړي په خولې کې خوله پیدا شي، هر سړی ځان ته یي چې زه د خبرې حق لرم. نو چې کله په کوم قوم کې هر سړی د هغه په خولې کې ژبه شي نو بیا د قوم د ترکۍ لارې باندې شي. عبدالله ابن سهل رضی الله تعالی عنه دا چکر باندې وتله او مدینې منورې کې د یهودو یو باغ باندې تېرېدو، حویصه رضی الله تعالی عنه دا سره ملګری. نو حویصه رضی الله تعالی عنه وینه څنګ ته شو عبدالله ابن سهل رضی الله تعالی عنه چا شهید کو. حضرت حویصه رضی الله تعالی عنه چې راغلو ملګری چا شهید کړو، چې کور ته راغلو د سهل ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه ورور ځان سره کو، عبدالرحمن ابن سهل. عبدالله ابن سهل چا شهید کړو نو عبدالرحمن ابن سهل د ورورو. د عبدالرحمن ابن سهل تر زمن و دوه حویصه او محیصه د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بچیو. دا درې وړه راغلو نبی علیه الصلاة والسلام ته مقدمه راوړه چې یا رسول الله د موږ کاس چا قتل کړی ده. نو د عبدالرحمن ابن سهل چونکې د عبدالله ابن سهل ورورو، نو چې کله دوی نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې کېناستو خبر عبدالله ابن سهل شروع کړه، حالانکه عبدالله ابن سهل په دې درو کسانو کې ټول نه کم عمره و. اهمه معامله وه د قتل واقعه وه، قتل په واقعه کې خلک ډېر هغه کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې وخت کې هم عبدالله ابن سهل ته فرمایي کبر الکبره، د کوم چې تاسو کې مشر د هغې ته یې خبرو کول، مقابر کې چې هغه خبره وکړي، حالانکه اصل حق د خبرو کولو خو عبدالرحمن ابن سهل ته و چې هغه د خپل ورور اصل ولی و.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې څوک د موږ مشرانو احترام نه کوي فلیس منا، د موږ خاندان او د موږ قام نه ده. نو دریم شاید د موږ قام د زوال هغه د مشرانو او د خاص مرتبه خلکو لحاظ او رعایت نه کول. مسلمانو د پاره اوس وخت کې کول څه پکار دي چې مسلمان بیا خپل حالت تراش. تدریخ غټه غټه د مشتاسو د خپل علاقې د اقام مختصر غن تاسو ته ما دغه حالت ذکر کو چې د درې غټه غټه وجې دي او ان شاء الله کې دغه درو غټو وجو خاتمه وشي او د نورې وړې وړې خبرې به ورکی زیږي او چې ډېرې بار بار په سار باندې ولاړې خبرې وي هغه نه مشتاسو ځان بچ. مسلمان قوم د پاره د هغه ترقه او د هغه کامیابی د پر الله رب العالمین قران مجید کې 3 نکات و نسخه بیان کړي. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تاسو به معروف امر کوئ. معروف دي ته چې کومي خبره په مسلمان قوم کې جان پہچانی، مثلا لکه بنیادی عقاید شو، اخلاقیات شو، عبادات او معاملات شو، حقوق او آداب شو چې پاغي کې د امت مسلمه چام اختلاف نشته ده. وتنهون عن المنکر کوم شیونه چې مسلمانو کې هر څوک بد غني لکه سود شو، جواری شو، غیبات شو، دروغ شو، قتل شو، دا ټول شیونه یغینه به تاسو خلق منع کوي. الله رب العالمین په خپل کتاب قران مجید کې مشتاسو ته دغه کارونو کولو د پر یو بهترین او زبردست انداز بیان اختیار کړه ده. مشتاسو ته د عمل د پر میدان منتخب کړه ده چې تاسو میدان عمل بو معروف او منکر وي. معروف او منکر په مانس کې ځنه شوینه نور دي، فقهي مسائل وتوایا، اجتهادي تفصيلات وتوایا. فقهي مسله د هر فقيه خپل رائے هغه ته په بل چا باندې مسلط کولو حق نه لري چې هغه په باندې ته ومني. لہذا د مشتاسو د دعوت د پر الله رب العالمین مشتاسو ته میدان را کړی ده چې تاسو د دعوت میدان به معروف او منکر وي. خو موږ اوس وخت کې معامله الټه کړې ده چې کوم مشت الله رب العالمین د عمل د پر میدان را کړی ده اخو موږ په سټ غرزواله ده. معروف او منکر خو خلک چې دینه خلک خبر دي، حالانکه څوک خبر نه دي. هر داعی او هر واعظ په دې باندې قناعت کړه ده چې خو الله خو هر څوک پیژني او رسالت عقیده نه ټول خبر دي، المنذر جا ټول دنیا پیژني. خبره خو په دغه وړې وړې خبرې کې چې قران مجید مخلوق دا او کنه ده، مردگان په قبرونو کې واوري او کنه واوري، دغه خلکو نه خبرونه خلک نه دي خبر. نو مشتاسه دعوت میدان هغه مسلې دي چې هغه مسلې الله رب العالمین مشتاس د پاره عمل د میدان د پاره نه ویرا کړي او چې کوم شیونه د ایموج د عملی میدان حساب اموش په سټ غرزولې. نو اول نمبر چې ټول قوم به تور قوم هغه د معروف امر او د منکر نهي د هغه رکو کولو کوشش شروع. هر سره د خپل واس مطابق د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ابتدا واز و نصیحت ترغیب او ترغیب نه ونی ست تر تادیبی کرویا پوره چې مسلمان په ځان کې د اهلیت پیدا وکړي. د یو سړی په خپل وړه بچی باندې چې دغه ټول ضرورت د پلار په لاس کې دي، نو پلار دا عذر نشي کولای چې ما په خپل بچی باندې واس نه راسي، چې کله بالغ شي بیا به یقینا نه راسي. خو چې د کوم وړه بچی کپڑے لته خوراک شاک د پلار په لاس کې وي نو دا یو اسه مفروضه ده چې هغه بچا به پلار وتلی وکی. تدویر زغه ته سختۍ سره مخ ور وړه ابه ته اره خبره مني. خدا خو موږ خپل خواهش نه شکر بنواله چې بیا که بچی ته مو سخت خبره وکړه بچا به مونږ لاندې به مروار شي، به چې بچا مروار شي به خو ما شوق نه پوره کیږي. نو پلار په خپل وړو بچایو باندې په خپل کور والا باندې د انتظامی چې کوم مشران د اس ایچ او ای سی ډی سی وغیرہ دو د خپل علاقې راسي چې کوم دایره اختیار ده دوی هغه مکلف دي چې پاره کې الله رب العالمین د قانون او د الله رب العالمین د احکام چې خلق بر سر عام کوم د غینه انحراف کوي د خپل ډنډې په زور باندې دوی خلکو د اصلاح کوشش وکړي. دا دغه د حکمرانانو او د مقتدر طبقه ذمہ داری د شرعن. او دریم نمبر الله رب العالمین وتؤمنون بالله، امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه بعد د خپل ځان د ایمان هم تاسو فکر کوئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.